په غسل کې 3 شیان فرض دي، د هغه بغیر غسل نسی کیږي. یاد ساتئ په غسل کې 3 شیان فرض دي. اول په خولو به ګرځول، دوم په پزو به ګرځول، دریم پر ټول بدن او به تویول دي. کله چې په خولو به ګرځئ نو غړغړه کوئ به، چې کله په پزو به ګرځئ نو د پزو تینکو ته د پزو اډوکو ته به اوبه رسئ. دغه رقم په ټول بدن به اوبه تویئ. که چیرې په بدن کې دي د 1 ویشته په اندازه وچ ځای پاته سو غسل دې نسی کیږي. د دغه 3 غسلو بعد بیا هغه سنت دي. کم چې بیا را روان دي هغه سنت ده. د سنت په مطابق غسل کول ثواب درته ملاویږي. که چیرې د سنت په طریقه غسل ونه کې بیا هم غسل سی کیږي، خو د سنت په طریقه غسل کول ډیر ثواب لري. سنت طریقه دا ده چې کله راولاړ بسې لاس به 3 واره پریمنځي، تر مړوندو پورې به لاس پریمنځي، استنجا به ووایې، اودس به وکې. داسې اودس به وکې لکه څنګه چې د لمانځه دپاره اودس کوې. یتوضأ وضوء للصلاة، اودس به وکې داسې اودس لکه د لمانځه دپاره چې اودس کوې، دی اودس به وکې. چې اودس دې وکئ، د اوداسه وروسته به بیا 3 واره پر سر اوبه توی کې، 3 واره به پر استه وږه اوبه توی کې، 3 واره به بیا پر چپه وږه اوبه توی کې، 3 واره به په ټول بدن اوبه تویې. بعضې کسان دا رقم غسل کوي چې هغه 3 واره پر استه وږه اوبه توی کې، بیا 3 واره پر چپه وږه اوبه توی کې، بیا 3 واره پر سر اوبه تویي. دا سنت طریقه نه ده، نه د غسل ترتیب ده. د غسل ترتیب دا ده چې اول واره به 3 واره پر سر اوبه تویې، بیا به 3 واره پر استه وږه اوبه تویې، بیا به 3 واره پر چپه وږه اوبه تویې، بیا به 3 واره پر ټول بدن اوبه تویې. رد المحتار صفحه نمبر 107 جلد اول عمدة الراعیه پر شرع وقایه صفحه نمبر 80 جلد نمبر اول کبیری صفحه نمبر 51. دغه رقم فتاوی علمگیری صفحه نمبر 14 جلد اول. د غسل کولو په وخت کې به مخ قبلې طرف ته نه ګرځئ. دوم به نه به ډېرې اوبه استعمالوي او نه به لږ اوبه استعمالوي، بلکې درمیانه اوبه به استعمالوي. ډېرې اوبه به په دې نه استعمالوي چې زیات تر حده زیات اوبه استعمالوي، دا عبث دی، دا اسراف ده، د اسراف هم ګناه لري. دغه رقم لږ اوبه به نه استعمالوي، ځکه په لږ اوبو سره ستا غسل نه کېږي، نو چې غسل دې نه کېږي نو ته جنوب یې. او دریم به داسې ځای به غسل کوي چې څوک دې نه ویني. څلورم به د غسل په وخت کې به خبرې نه کوي، چې غسل کوي ته خبرې کوي، خبرې به نه کوي. 5م نمبر به د لمبېدو په وخت کې به کلمه یا دعا یا درود شریف یا بل اذکار به نه وایي. دا بعضې کسان د لمبېدو په وخت کې امنت بالله وایي، آیات کرسی وایي، یا دعا کوي، یا الحمدلله وایي، یا قل ولا وایي. دا یو شی به نه وایي. د لمبېدو په وخت کې خبرې لا نه دي درته جایزې، کلمات نه دي درته جایز، دعا نه ده درته جایز. چې کله فارغه سولې، کپړې دې واغوستلې، بیا چې هره کلمه وایې، بیا چې هر درود وایې، بیا چې هره دعا کوئ. که چیرې ګوتمۍ دې په ګوته وه، ښه کار دا ده چې ویې کاږه. چلی دې په ګوته وه، ګوتمۍ دې په ګوته وه، ښه کار دا ده چې ویې کاږه. که چیرې څه کې غټه وه، بیا یې ښوروه، دونه یې وښوروه چې هغه ځای ته اوبه ورسي، بیا به ستا غسل مکمل سي. دا د غسل ترتیب ده. بیا د کتاب حوالې درته وایم. رد المحتار صفحه نمبر 107 جلد اول، عمدة الراعیه پر شرع وقایه صفحه نمبر 80 جلد 1 او کبیری صفحه نمبر 51. دغه رقم فتاوی علمگیری صفحه نمبر 14 او جلد نمبر 1. دغه رقم نتایج الاخیار صفحه نمبر 28. نو په دغه ټولو کتابو کې د غسل ترتیب داسې راغلی ده چې ته به اول د اودس دې وکړئ، د اوداسه بعد به اول وار پر سر اوبه تویې، بیا پر استه وږه، بیا پر چپه وږه، بیا پر ټول بدن.